الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. الله رب العالمين منگا و تاسو باندې ډیر لوی فضل او رحم وکړ او دا ډیره زیاته انتهایی د خوشحالۍ خبره ده، د مبارکۍ خبره ده. په کومو خبرو چې یو بل نه مبارکي ورکول دي نو په هغې کې د ټولو نه غټه خبره چې ده هغه د قرآن د دې ختم ده. په دې د الله رب العالمین شکر ادا کول چې الله موږ او تاسو له دا طاقت راکړ چې خپل کلام ته ودرولو، هغه واورېده او نن د هغه اخري سفاره چې د هغه موږ او تاسو واورېده. ډېر خلک زموږ او ستاسو د مخ په همدې جومات کې به دغه رنګې ختم ته ولاړو، دا صف به ترېنه ډک و، ټول مشرانو. اوس چې داسې وګورم نو هغه خلک نشته، هغه مشران نشته، هغه د خیر والا خلک و. هغه مشران هغوی کې ډېر لوی خیر و، هغوی سره ډېر لوی برکتونه و او هغوی کې په خپلو کې یو لوی محبت و او یو جوړ و. نن هر څه شته دی، خو دا دی چې د زړونو هغه محبت چې دی هغه رانږدې کېږي نه، هغه ورځ په ورځ باندې لرې اوسي. قرآن به موږ او تاسو را یو کوي، موبایل د یو بل نه لرې کړي یو او قرآن به هم را یو ځای کوي ځکه قرآن چې دی دا د هدایت کتاب دی او دا هغه کتاب دی چې د ټول امت او د انسانیت د هدایت لپاره عمده کتاب الله را لېږلی دی. دې نه مخکې تورات و انجیل او نور صحیفې وې، زبور و. د قیامته پورې بل کتاب نه راځي، عمده کتاب دی قرآن مجید. الله قرآن کې به د لومړۍ سپاره کې هم دغه ویلي چې ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، او یو ځای کې دي فیه هدی للناس، یو ځای کې دي وهدی للعالمین. دا د ټول عالم او د ټول انسانیت لپاره د هدایت کتاب. ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي دا د الله هغه رسه ده چې د ځمکې نه اسمان ته رسېدلې ده او دې کې هدایت دی. او چا چې د دې نه سوا په بل څه کې هدایت ځان له ولټو نو ضله، دی به ګمراه کېږي، دی به هدایت ته نه رسي. صحابه کرامو هدایت د وحي نه اخیستی، د قرآن نه اخیستی او هغوی ایمان دا د قرآن نه زده کړی و. اجمالي ایمان هغه یې مخکې نه زده کړ او بیا پوره ایمان او تفصیلي ایمان دا یې د قرآن نه زده کړ. ځکه عزتمندورونو قرآن په خپل هم زده کړو او په خپلو بچو باندې هم زده کړو. نو دا دی چې دا بچی به بیا زموږ او ستاسو لپاره د سفارش ذریعه وي. د الله په مخ کې به زموږ او ستاسو سفارش کوي. د قیامت په ورځ باندې د دوی په وجه باندې به د دوی مور او پلار ته جوړې ورچولی شي، جنتي جوړې، او دله به الله پاک د عزت یو تاج ورخسروي. ځکه عزتمندونو نبي علیه السلام فرمایلي کومه سینه کې چې قرآن وي، کوم زړه کې چې قرآن وي نو دا زړه چې دی کالبیت الخرب، دا د وران کور غونته دی، د وران کور غونته، د کنډرو غونته. بیا به دې زړه کې دننه چې قرآن پکې ني، په دې زړه کې دننه و بیا شیطانان، دلته و بیا نورې خبرې، دلته و بیا حسدي، دلته و بیا کینه، دلته و بیا نفرت د یو بل. او چې کله قرآن دلته وي نو بیا به دا ټولې خبرې دا وځي، ځکه قرآن او دا خبرې یو ځای کېدی نه شي. نو نبي عليه الصلاة والسلام فرمایلی دي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
الله قرآن باندې څه خلکو هغوی له عزت ورکوي اوچتوي او څه خلک هغه دي چې هغه د قرآن په وجه باندې لاندې راوغورځوي څوک یې چې ووایي مخې ته یې کېږدي عمل پرې وکړي دا به اوچتوي او چې څوک یې پرېږدي او بې عمله یې پرېږدي نو دی به راغورځوي دی به ذلیله کېږي او موږ او تاسو لیدلی دي او تاریخ نه دا موږ او تاسو ته ثابته ده چې چا قرآن پرېښی دی هغه قوم سمه ورځ نه ده موندلې ښه ورځ یې نه ده موندلې زمونږ د تابعینو د دور نه وروسته د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په دور کې چې کله قرآن عملي طور خلکو لیده د قانوني شکل کې نو هغلته دومره برکتونه چې چا به یو چا له زکات وروړو چې دا رانه قبول کړه هغه به ورته ویل ته زما نه زکات واخله ستا زکات باندې زه څه د زکات د ورکولو واله ډېرو خو د اخیستلو والی نه الله دومره برکتونه راوسته نن چې دا ورځ په ورځ موږ او تاسو لویږو ښکته او زموږ او ستاسو دا ملک ورځ په ورځ باندې غورځېدو طرف ته روان دی د دې اصل او بنیادي وجه څه ده هغه د الله سره چې کومه معاهده د دې ملک په ازادۍ کې کړې وه هغه عهد موږ او تاسو الله سره مات کړی دی او هغه وعده دا وه چې د هندوانو نه موږ ځان ولې بیلو ځکه چې موږ یو اسلامي طریقې کار خپل کو یو اسلامي ژوند خپل کو او دا زمونږ چغه وه چې د پاکستان د جوړولو مطلب څه دی لا اله الا الله خو د هغې ورځې نه موږ په دې نظام پورې خندا وکړله هغه ورځې نه انګریز موږ له هغه خلک رامخې ته کړل چې هغه نه د قرآن نه خبرو نه د حدیث نه خبرو او نه په هغوی کې د الله یره او تقوا وه او د اوسه پورې همدغه چل دی اوس که زه دا ویم چې زمونږ د دې مشرانو چې دا کم په موږ باندې ورځ په ورځ مسلط کېږي نو د دوی چغه به زما په خیال باندې دی چې پاکستان کا مطلب کیا د پاکستان څه مطلب دی نو د دوی چغه به دی چې د ډالرو ګټل د ډالرو ګټل دا د دې ملک مطلب ځکه دغه طرف ته خبره روانه کړې او روان دي په دغه طرف باندې عزتمن درونو دا ټول د قرآن د وجې نه موږ او تاسو قرآن ته راوګرځو قرآن باندې ځان پوه کړو خپل بچیان هم پرې پوه کړو او دا سلسله به داسې جاري الله پاک زموږ او ستاسو ختم وکړو ډېرې خبرې کول زه نه غواړم ختم مو وکړو په دې به الله پاک موږ او تاسو له په یو حرف لس نیکۍ راکوي بلکې د دې نه به هم زیاتې راکوي والله یضاعف لمن یشاء د دې نه زیات الله سره ورکړې ډېرې زیاتې دي ورکوي د الله سره څه کمی نه راځي او په دې روژه کې یو عمل بل هم د کولو یو عمل بل د کولو او هغه عمل دا دی هغه دا دی چې موږ او تاسو په خپله ښه جوړ شو صالحه جوړ شو او نور د ځان سره ښه جوړ په خپله د بدو کارونو نه ځان وساتو او که بل بد کار کوي او غلط کوي نو چې هغه پوه کړو چې دا غلط دی دا مه کوه دې ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر او دا دې ته دعوت وایي او دې ته تبلیغ وایي دې ته موعظت وایي د قرآن په ژبه کې دا ټول نومونه دي نو دا دی چې دغه حوالې سره یو مطالبه ده ستاسو نه ټول هلکان ناست یې ټول هلکان یې نو دا یو دغه وکړئ چې د دې جمعې د ورځې نه خو کم از کم یو 3 جمعتونه لاړ شي د سیر ورځې د دې اوسنۍ جمعې د ورځې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ربنا ورب الملائكة والروح يا رب جبرائيل ويا رب ميكائيل ويا رب إسرافيل ويا رب إسرائيل ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الله تران راضي شي، یا الله زمونږ دا روجې قبول کړي، تراویح هم قبول کړي. یا الله دا کم تلاوت هم چې واورېده دا تلاوت رانه قبول کړي، زمونږ دپاره د هدایت ذریعه جوړ کړي، د ټول عالم دپاره د هدایت ذریعه جوړ کړي. یا الله زمونږ دپاره د رحمت او د برکت ذریعه جوړ کړي. یا الله د دې تلاوت په ذریعه باندې زمونږ په کورونو کې، زمونږ په دې کلي کې، په دې علاقه کې او په دې ملک کې یا الله د دې خیرونه او برکتونه راوړي. یا الله کم خلک چې د هغوی دا شوق کېده چې دا تلاوت واورم دا ختم وکم، خو د بیمارۍ په وجه باندې دې کې شامل شوي نه دي. هر ځای کې چې دی او بیماران دي، کورونو هسپتالونو کې دي، یا الله ټولو له شفای کامله عاجله ورکړي، ټولو له صحت کامله ورکړي. یا الله خپلې لاړې دارو. او یا الله هغه خلک چې په دې مسجد کې او موږ او تاسو سره ولاړو نن هغوی نشته دی، قبرونو کې پراته دي. یا الله ستا مخې له درغلي دي، ستا ملاقات له درغلي دي. یا الله د هغه مشرانو او د کشرانو ټولو ته مغفرت نصیب کړي، ټولو له یا الله جنت الفردوس ورکړي. که کوم ځوانان دلته مړه دي، حمزه خصوصي طور دعا کې یاد کړئ، حمزه خان او د دغه هلک وفات شوی عادل د نثار جسوی دا هلکانو وفات شوي دي، الله ته دوی مغفرت نصیب کړي. یا الله دوی له جنت الفردوس ورکړي. کوم چې مشران دلته وفات شوي دي د ټولو نومونه اخیستل هغه ګران دي، خو یا الله ته معلوم دي او زمونږ په زړونو کې هغوی ته دعا ده. یا الله زمونږ دعا د هغوی باره کې قبوله کړي. او یا الله د هغوی کوم بچي دي بچي صالح او نیک عمله کړي، دینداره یې کړي. او یا الله د نیکو اخلاقو والا ژوند زمونږ معاشره کې راولي، زمونږ معاشره یا الله حلال خوره معاشره جوړه کړي، حرام خورونه مو ساتي. یا الله نفرتونه زمونږ د معاشرې نه ختم، حسد او کینې د زړونو نه ختمې کړي، بغض او عداوتونه هم ختم کړي. یا الله د محبت والا معاشره قایمه کړي. یا الله زمونږ د مدرسو، مسجدونو، مرکزونو یا الله د ټولو حفاظت وکړي. یا الله څومره خلک چې ستا د دین کار کوي، کومه شعبه کې هم کوي، یا الله ته د ټولو حامی ناصر او مددګار شي. یا الله په دې حاضره مجمع کې چې د چا څومره شرعي حاجتونه دي، یا الله د خپلې خزانې نه وله پوره کړي. او یا الله رب العالمین دې حاضره مجمع کې د چا قرضونه دي، قرضداري دي، یا الله قرضونه اخلاص کړي، د قرضونو بندوبست یې وکړي. د چا بچی نشته دی، یا الله صالح او نیک عمله بچي ورله ورکړي. د چا چې ودونه نشته، صالح او نیک عمله ودونه ورله ورکړي. او یا الله رب العالمین زمونږ په دې ملک کې خیر او برکتونه نازل کړي. یا الله د دې ملک نه د افراطفري او بدامني ختمه کړي. او یا الله رب العالمین نیک عمله قیادت زمونږ راولي، د ظالمانو، فاجرانو او فاسقانو نه نجات راکړي. یا الله رب العالمین په دې ملک کې د دې قرآن نظام راولي، د کوم قرآن چې موږ تلاوت وکړو، د دې چې کوم حدود او احکامات دي، یا الله هغه په دې ملک کې عملي طور نافذ کړي. او یا الله رب العالمین د فلسطین د مجاهدینو یا الله ته مدد وکړي. یا الله د حماس د مجاهدینو مدد وکړي. یا الله د فلسطین د بیبیانو، د فلسطین د ماشومانو یا الله ته مدد وکړي. یا الله ته غیبي مدد وکړي. یا الله د امت مسلمه حکمرانان خپل عیاشو کې مبتلا دي. یا الله، یا الله د امت مسلمه فوج هغه خپل عیاشو کې مبتلا دي. او یا الله فلسطین او د فلسطین عوام او مجاهدین او زنانه هغه لګي دي ستا په لاره کې جهاد کوي. یا الله ته حامی ناصر او مددګار شي. یا الله رب العالمین د هر طرف نه زمونږ حفاظت وکړي، د هر شر نه حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د ملک حفاظت وکړي. او یا الله د ټول امت مسلمه حفاظت وکړي، د حرمین شریفینو حفاظت وکړي. یا الله د سعودي عرب، د کویت او د قطر او ټول مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي. یا الله امریکا، اسرائیل او د هغوی ملګري یا الله رب العالمین
د خپل طرف نه په عذاب نازل او نور ظالمان په دې ظالمانو یا الله ته مسلط کړي او یا الله دغه مظلوم مسلمانان د دوی د ظلمونو نه نور بچ کړي. یا الله کوم چا چې د دعاګانو درخواستونه کړي دي، زنانه وکړي، نارینه وکړي دي، یا الله چې څومره حاجتونه یې په زړونو یا الله ته یې ورله پوره کړي، د خپلو خزانو نه یې ورله پوره کړي. او یا الله زمونږ دا ختم زمونږ دپاره د شفا، د هدایت، د برکت او د رحمت او د موعظت ذریعه جوړه کړي. وصلى الله تعالى على بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى إذا ما ينادي مناد الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتمتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سواه ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوما أتوا بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى إذا ما ينادي مناد الفلاح تراه
رجوا